محترم بیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ رب العزت سره هم کلام کیږي. اللہ رب العزت دربار کې چې کله جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضری وکي فوراً په سجده باندې پریوځي د الله په دربار کې او ټولې پردې الله رب العزت لري کی. اللہ رب العزت بغیر د واسطینا بلا واسطه دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سره هم کلام شي خبرې اترې ورسره وکړي پردیم ختمي او واسطیم ختمي. څومره انبیاو ته چې وحی راغلی ده په واسطه باندې راغلی ده. جبرائیل علیہ السلام په منځ کې واسطه ده د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره چې بلا واسطه هم کلام کی او بغیر پردونه دیدار کی. دا اعزاز دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته حاصل دی. بیا دا غیر بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته یو تحفه ورکي د امت د پاره چې ځان سره په دې سفر کې ترالی ځان سره دا تحفه واله یو څه ځان سره. محترمو 50 منځونو حکم ورته وشو. د 50 منځونو حکم ورته وشو چې ته ستا په امت 50 منځونه دا فرض دي په شواروز کې 24 غنټو کې د یو سحر نه والا بل سحر پورې 24 منځونه 50 منځونه 50 منځونه به فرض دي. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحفه قبول کړه او روان شو. ما تاسو ته ویلي مو چې په آخري په اووم اسمان باندې حضرت ابراهیم علیہ السلام بیت المعمور سره ناستو ډډۍ والده دغه سره په واپسۍ کې ملاقات کیږي. ورته وایي څه د الله درکړه 50 منځونه یې راکړه زما په امت فرض شو. حضرت ابراهیم علیہ السلام ورته څه چون چورای پکې ونه کړه څه خوی پکې راوي نه ایسته او دویم شپږم اسمان ته راکوشو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. هلته د حضرت موسی علیہ السلام سره ملاقات وشو. د 50 منځونو تذکره ورته وکړه او ورته وایي زما امت ما ته معلوم دي دا بني اسرائیل ما امت لیدلی دی خپل امت ډیره کمزوري پکې راغلی لہذا د الله نه د تخفیف سوال وکړه چې لږ کمې راته پکې وکړي. سوال وکړه چې الله لږ راته کم کا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د الله دربار ته بیا لاړه حاضري وکړه یا الله ما ته پکې زما د امت ته لږه اسانتیا پکې راوله. الله رب العزت د 15 منځونه کم کړه څه کم کړه 15 منځونه ورته کم کړه. دقه رنګې بار بار دا تذکره وشوه. موسی علیہ السلام بیا لیږه لاړ شه الله ته ووایه چې لږ نور کمې وکړي 15 کمېدل 15 څلوېښت نه څلوېښت شو بیا 15 دېرش شو بیا 10 شو بیا 15 شو بیا 20 شو بیا 15 شو بیا کمېدل 10 شو بیا یې کم کړه 15 شو. حضرت موسی علیہ السلام ته بیا وایي چې کله 15 پاتې شو وی لاړ شه الله ته نور هم ووایه چې کمې درته پکې وکړي. جناب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ته یو عجیبه جواب ورکوي. ما له باقي شرم راځي چې زه دې نه بعد هم الله ته ویم چې یا الله په دې کې نور هم کمې وکړه. دا د الله سره خبرې اترې کول دي. زما امت په د 15 ټیمو په ځای بیا به نور هم کم کوي. او دویمه یره دا ده چې 15 کمیږي هسې نه بیا لاړ شم د 15 دا 15 رانه لرې کي چې بس خالی لاس مې راونه لیږي. دا یر را سرې ده. مسلم شریف حدیث دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی
چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم معراج په موقع باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته درې عطیې درې اعزازات ته ملاو شوي دي انعامات ته ملاو شوي دي یو د مونځ انعام د امت دپاره دویم خاتمه د سورت بقره آخری سورتونه او دریم فرمایي چې امت محمدیه کې څوک د شرک نه ځان وساتي د الله سره څوک شریک ونه ګرځي الله رب العزت با دې د همیشه لپاره جهنم نه وساتي او د ده په کبایرو باندې به الله رب العزت دې نه رانیسي عفو به وکړي غټ ګناهونه به الله معاف کړي د ده بخشش به یا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شفارت سره وشي یا به د اولیاء په شفارت سره وشي یا به د امت نور کم خلق شفارت کوونکي دي لکه حافظان دي عالمان دي دا به شفارت کوي الله به دوی په ذریعه شفارت قبول کړي او دوی بخشش وشي یا فرمایي په خپل فضل او کرم به معاف کړي دا درې عطیې د الله رب العزت د طرف نه د معراج په موقع باندې ملاو شوي دي بیا فرمایي چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا لوز وکړو دا خبره یې وکړه وی فرمایل چې ما د باقي شرم راځي الله دربار ته بیا نشم تللی وی د الله رب العزت طرف نه اعلان کیږي آواز کیږي چې منځونه خو 15 پاتې شو خو اجر به د 50 وي زما وینا زما قول اقلم به دی اجر به د هغې 50 ملاویږي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها الله فرمای چا چې یو عمل نیک وکړو فرمای د 10 اجر به ورته الله ورکوي 15 منځونه دې وکړو ضرب 10 د 50 اجر به ملاویږي محترمو دا به اجر وي داسې نه چې یو سړی وي چې ما یو منځ وکړو او د 10 اجر ملاو شو 15 فرض دي منځونه 15 فرض دي او ما څه وکړو یو منځ مې وکړو د 10 بدله ته ملاو شوه دا باقي څلور نه کوم الله ته مې اوس هم شپږ ورقرض شو خیال دی که نه ور وامېړول پې نو دغه نه دا اجر اضافي انعام دی بدله به دې نه خلاصېږي الله به اجر د 50 منځونه ورکوي دا 15 باندې فرض دي علماء کرام فرمایي چې کم کس باندې چا په ذمه باندې منځونه پاتې د منځونه نه دي کړی نو دی به 15 منځونه د سحر ماسپښین مازدیګر ماښام او ماسخوتن فرض کوي او یو ورسره 3 رکعاته وتر واجب دي دا به ورسره کوي